بل د مسلم لیگ نون نه علاوه بل څه اپشن نشته دی چې یاره ستاسو د ملک ستاسو د علاقې له دلته شر نه راولي او دلته ترقي راولي. نو انشاءالله زما خو د سره دا واده ده. لاول خو مسلمانان ټول ورونه دي. هغه د پولیس د ټریفیک والا څخه خبره نشي کولی او هغه مونږ ولې هغه 17 جاب د پرېښودو او راغی د دې قوم خدمت د قبیلې د سترګو تور وي چې لمن یې بې داغ مټو کې زور وي او بغاوت که په خپل حق پسې ګناه ده بغاوت که په خپل حق پسې ګناه ده نو بیا واوره ښه په نره دهشتګرد یم دعوت ور اهلیت پکې شته. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ځګي پښتنو ورونو کشرانو مشرانو السلام علیکم. نو تاسو ته پته لري چې دا ماحول د الیکشن په دغه کې راټول شوی دی چې په 8 فروری باندې الیکشن دی. نو موږ چې د خپل دیر د مسایلو ته ستونزو ته وګورو نو موږ وایو چې موږ د پاکستان څخه نه یو او که څوک چې را راکارم وکړي هغه به هم زموږ خپل حق خو نه هغه به هم راپسې حسابوي چې یاره دا وله ما وکړو ما داسې وکړه ما داسې وکړه. نو انشاءالله چې تاسو مونږ کامیاب کوي د خیر سره مونږ به ستاسو اواز جوړېږو هلته کې به ستاسو حق راوړو. که ستاسو حق مونږ له څوک نه راکوي تاسو چې مخکې کم لیږل دي نو هغه هلته کې به پستو څوکو کې وله خوبونه ورځي ودی نو نه ستاسو د حق راوړی شي او نه ستاسو څه تپوس کولی شي. او که یو څیز دله راوړي دا روډ یې د هغه ځګي پورې راوستی دی او د دې بیل شوی دی ټنډر یې شوی دی پیسې ورته ریلیز شوي دي خو بیا هم چې حکومت یې ختم شوی دی ورته ویلي چې کار پې بند کوي که نه کار یې پې درته بند کړی په کار دا دی چې دی را رسولی وي. دویمه خبره دا ده چې اوبه مونږ له الحمدلله الله راکل دي خو زمونږ زنانه زیات تر په سر باندې اوبه راوړي په منګو کې اوبه راوړي. نو انشاءالله چې تاسو مونږ کامیاب کوئ نو مونږ به ستاسو دا کم بنیادي حقونه چې دي دا به انشاءالله چې تاسو ته مونږ دې زیږون ته به په خپله باندې را رسو دا ستاسو حق دی. بل د مسلم لیگ نون نه علاوه بل څه اپشن نشته دی چې یاره ستاسو د ملک ستاسو د علاقې له ستاسو د زموږ د دیر له هغه ترقي ورکړي. که سهار ته راوځي نو نور ټایم کم دی دیو به هم خبرې کوي او ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه چې زموږ لایق څه خدمتي نو شپه ورځ به انشاءالله تیار یو تابعدار یو د خیره. مننه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. زما په دې حجره کې ناز انتهایی قابل احترام مشرانو کشرانو امدولونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو د ټول نه خو لاول زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه چې تاسو دومره په درناوالي سره زموږ هرکلی وکړو او بیا ریاض به یي زموږ ډېره زیاته مهمان نوازي وکړه نو ستاسو ډېره زیاته مهرباني. قافلې کې کم هم ځوانان شاملیږي د ریاض خان په مشرۍ کې دا کم ملګري نومان به یې دلی دي نور ځوانان دي فردن فردن که نومونه عالم ډېر ملګري دي دیو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم. انشاءالله ستاسو عزت به زموږ دپاره معتبري د خیره سره ستاسو چې څه مسلې مسایل دي انشاءالله هغه به مونږ په ترجیحي بنیادونو باندې د خپل وسه پورې حل کوو. عزتمندو تاسو ته پته ده چې په 8 فروری باندې به د ملک کې انتخابات روان دي او دا زموږ سره یو موقع د احتساب یو موقع د خپل نمایندګي یو موقع زموږ سره او زموږ د معیار یو موقع چېرته زموږ څومره معیار دی مونږ دغه ایواني بالا ته یا ایواني زري ته یا صوبایي اسمبلۍ ته کم کم خلک لیږو. عزتمندو مشرانو بعضې خلک سیاست د نوم ناموس دپاره کوي بعضې نیم به د خپل کاروبار دپاره کوي خو الحمدلله زما والد محترم تاسو ټول پیژنئ زه د هغه فرزند یم. زما رونه هم د ملک صاحب نه پس تحصیل ناظمین پاتې شوي د ټولو ټریک ریکارډ تاسو ته معلوم دی. په دې علاقه کې الحمدلله مونږ خپل خدمت کړی دی خپل ټایم هم د علاقې له ورکړی دی. قیصر حیات زما په خوا کې ولاړ دی د تاسو ته ووایي
زه په یو ښه پوسټ او په ښه منصب باندې وم، ما ته ښه آرام ولته، خو ما د خپل علاقې دا ستونزې او دا مسلې چې ویل دی نو ما هغه جاب پرېښود، ستاسو خدمت ته راووتم. نو زما اراده پاکه ده، سوچ مې د قوم د ترقۍ دی، خپل مشران هم ښه پېژنم، د دې علاقې قومونه هم ښه پېژنم او خپلې ستونزې هم ښه پېژنم. عزتمندو، زه په هر ځای کې دا خبره کوم چې زموږ منشور رورولي پکار ده، اتفاق پکار دی. پارټیانې چې کوم دی دا هر چا یو پلیټفارم دی، د هر چا نظریه معتبره ده، ټول زموږ وروڼه دي. زه اکثر دا خبره کوم، موږ ته زموږ د رب نه دا حکم دی چې انما المؤمنون اخوه، ټول مؤمن مسلمانان چې کوم دي دا وروڼه دي. زموږ رورولي د مسلمانۍ په بنیاد پکار ده، پاټو په بنیاد نه ده پکار. پارټي خو د الیکشن د حده پورې خبره ده، د الیکشن په ورځ باندې بیا پارټیان یېرول پکار دي، خو دې خبرې ته کتل پکار دي چې د دې علاقې ترقي څوک راوړی شي، په دې علاقې کې خوشحالي څوک راوړی شي، یا آیا زه یو کس لیږم اسمبلۍ ته نو د خپل اختیار نه خبر دی، هغه ته دا پته شته چې زه څه کردار ادا کولی شم د خپل قوم دپاره. په چا پسې خبرې کول نه یې پکار، خو که زما د پارټۍ منشور دا دی چېرته به قوم له ترقي ورکوم او زه لاړ شم او زه د قوم له په ترقي ورکولو کې ناکامه کېږم، نو بیا د قوم له پکار دی چې ما له ووټ راکړي قومه؟ نه ده پکار. جماعت اسلامي ډېره معتبره پارټي ده، د هغوی ډېر ښکلی منشور دی، خو مثلا که یو کس لاړ شي او هغه خپل فرایض نه ادا کوي نو دی د جماعت اسلامي د ورکر سره انصاف وکړو که زیاتی وکړو؟ تاسو ماته ووایئ، زیاتی وکړو. دغه شان تحریک انصاف هم ښه نظریه لري، ګوره ټولې پارټۍ ښه منشور لري، خو چې یو کس لاړ شي او هغه بیا د هغې پارټۍ هغه کار نشي کولی نو دا د ووټس هم زیاتی دی. یا یو این پي به یاده کړو، این پي وایي مونږ د عدم تشدد پیروکار یو، نو که فرض که یو سړی د تشدد پیروکاري تشدد کوي نو دا د هغې د خپل منشور سره دغه شو. نو زه دغه شان د هرې پارټۍ ورکرانو ته دا وایم چې کله تاسو په الیکشن کې کاندیډیټس تاسو ته ودرېږي عزتمندو، نو تاسو دې خبرې ته ګورئ چې یاره دا 5 کسان ماته ولاړ دي، د هغه کردار ته هم ګورئ. پارټي په خپل ځای باندې ده، دا ستاسو د ایمان امتحان دی، د هغې کارونو ته هم ګورئ. د هغې نه علاوه چې کله تاسو دغې بوت ته ورځئ نو یو الله یو ته یې امانت به دی د بدې به زمونږ نه تپوس کېږي. په د حدیث یو مفهوم دی، د حدیث په چې یو سړی غلط کار کوي غلط او تا د هغه سره په هغې کې برګستیا وکړه نو د دې مثال داسې دی چې یو اوښ کوهي ته پرېوځي، کوهي ته او ته یې لکۍ ونیسي او ته وسم ور پرېوځي. عزتمندو مشرانو مونږ به ټیک ټاک زمونږ د دې باره کې تپوس کېږي، که بیا خاص کر په دې الیکشنو کې به تاسو ته داسې خلک راشي چې وایي ما له په پیسو باندې ووټ راکړه، ځکه چې د هغې خپل څه کردار نه وي، د هغې خپل څه اخلاق نه وي او د هغې خپل څه خدمت نه وي. نو چې یو سړی ستا نه د پیسو په سر باندې ووټلي نو هغه خبر ده ویل راشي والمرتشي کلاهما فی النار، دا هغه رشوت لینے والا دینے والا دونوں جهنمی ہے، په دې خو ټول جهنمیان کېږو. خو دا په دې خبرو باندې به مونږ سوچ کوو، د چا په یره ترحه کې به نه راځو. پخوا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټایم کې اکثر چې کم ظالمان خلک و ظالمان نو کمزورې خلک وي هغوی به یره کوله، نو د هغې خلکو دپاره بیا الله پاک په قرآن مجید کې یو آیات را دغه کړی دی چې وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا موجلا. الله پاک وایي چې د ژوند اغستو اختیار زما سره دی، د هېڅ ځای وروسته دا اختیار نشته چې د ما د حکم نه مخکې هغه لاړ شي ومړ شي. بیا پکې دا وایي چې دا مې د اجل په کتاب کې مې لیکلي ده. عزتمندو په الله بروسه پکار ده، د الله نه یره پکار ده. هغه سړی سپورټ کوي یوازې ځان نه یادومه، په خپله فیصله وکړئ، د پاټو نه بالاتره وکړئ چې د قوم دپاره ښیي، دلته خیر راولي، دلته شر نه راولي او دلته ترقي راولي. نو انشاءالله زما خو د سره دا واده ده، زما د سپینګیري چې څومره هم ناست شي انشاءالله که الله راله موقع راکړه او که رانه کړه دا مې د سره واده ده
په تیر الیکشن کې زه الیکټ شوی نه وم، ما خپل خدمات کړل دي او وخت کاري دی، د ما وینا ته هم ضرورت نشته. عزتمندو د خپل مشران چې به د خپل پلار نه کم نظر به انشاءالله چاته نه کوم، د هغې نه زیات عزت به در کوم، کم عزت به انشاءالله نه وي. او د کشران چې کوم دا د مارونه بالکل د مشر ورور په شان د ما نه کار هم غوښتلی شي او هر ټایم ما ته ویلی شي. نو انشاءالله زه چې څنګه واده کوم تاسو زما سره واده کوئ، هلپ کوئ، د ما د سپورټ انشاءالله. ستاسو ډېره ډېره مهرباني انشاءالله. تاسو به په خپله فیصله باندې مایوسه کېږئ نه، او زما ستاسو سره دا واده دی چې ستاسو سترګې به انشاءالله چېرته نه ښکته کوم. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. واخر دوانا ان الحمدلله رب العالمین. روان 8 فروری باندې الیکشن دی او د دې الیکشن لپاره زموږ د ضلع نه نعمان صاحب او یاسر خان دا زموږ منتخب کړلی او موږ د ټول ضلع د ټول سلطان خیل له دا پکار دی چې د خپل وروڼه کامیاب کړي او دې